پاکستان تحریک انصاف د ملګرو کونسل نړۍ د تنظیم او احسان کولی صاحب ستاسو شکریه. پرون حسن اتفاق و ډاکټر اسلام صاحب ما ته عرض وکړو چې 13 د 2018 کمپین تاسو د نړۍ کونسل نه شروع کړو. دې ځل به هم د دلته نه شروع کړئ. زمونږ قومي اسمبلی دا حلقه مخکې د کوی برمولو پورې وه زما سره او د ګوجرو ګړی پورې وه. دا ځل نه صرف دا چې په جیلونو کې اچولي وو بلکې زمونږ بعضې علاقې چې د کمې نه به مونږ پاس کېدو هغې رانه کټ کړه او دا سوچ ما په خیال کړی دی چې ګنې دا نور خلک به علي محمد او یا عمران خان او یا افتخار مشواني نه پېژني. که هره نښه راله راکړي، که مې راکوي، که جاز راکوي، که هره بلا راکوي. ما پوره پاکستان ته دا خبره کړې ده چې دا خلک د لرګي د بیټ سره نه دي، دا د عمران خان او دغه د نظریې سره دي. دا پښتون نر قوم دی، دا بیدار قوم دی، دا ایخ قوم دی، دا غیرتمند قوم دی. دی ټول عمر په خپل دین باندې په خپل غیرت باندې ننګ کړی دی. دا څنګه کېدی شي چې ته د بیټ نښه والې او لیډر ولا په جیل کې واچې، دا بیا نه راوځي، دا بیا غیرت نه کوي. داسې کېدی شي؟ دا ولې د دې قوم د دې مسلمان امت یو المیه ده. د مشرانو هم ناست دي، که تاریخ یې نه وي پړاو کړی او تعلیم یې نه وي کړی نو د ژوند کتاب به خامخا کتلی. داسې ولې کېږي چې دې قوم له کله الله پاک یو لیډر ورکړي او د هغې نه پس د سازش له لاندې یا هغه لیډر فانسي شي یا وویشتی شي یا په جیل کې واچولی شي. دا زیاتې د عمران خان سره دی که دا د دې قوم سره دی؟ نن 20 کاله مخکې چې دا پارټي د عمران خان جوړه کړې ده نو خپل څه پیداګیر نه جوړه کړې، خپله څه غم خادي به یې کوله. د 20 کالو نه دا پارټي جوړه ده. د دې واحد مقصد دا و چې هغه زړې پارټۍ چې په ښه مقصد جوړه شوې د هغې د مشرانو نه خپله لاره ورکه شوه. د اقتدار دپاره د خپلې نظریې سودا یې وکړه. نه په دې وطن کې روزګار، نه دلته صحت، نه دلته د عام سړي عزت. د قانون په کتابونو کې لیکلي دي چې قانون د ټولو لپاره یو شان دی، خو په عمل کې آیا داسې ده؟ د پنډۍ نه چې کله پېښور او د پېښور نه مردان ته راوستم یو کیس نه خلاصېږه او په بل کې نیسه، مایوس خبره نه ده. سیاست کې دا مسلې راځي. په چا باندې چې کله سزا وخېږي او د 500 نمبر ولګي او د بلیک وارنټ جاري شي نو په ډیت سیل کې اچوي، نو پای کې اچولی وو. نو ما به هر سهار ملا بانک د بانکونو په ټایم کې ځان نه سوال کوو چې آیا غلا دې کړې، آیا غل وې ځکه دلته راغلی، ډاکوي د ملک سودا دې کړی، د پیغمبر علیه السلام په حرمت باندې ولاړ نه وي، د اسلام جګړه دې نه ده کړې، که د وطن او د قام جګړه دې نه ده کړې، په کومه غدارۍ کې په دې کوټړۍ کې پروت دی.
نو بیا به الله پاک دا تسلي راکړه چې یاره ضروري نه چې دا عذاب او سزا دا امتحان هم کیدی شي دا به وخت ثابتوي چې عمران خان او علي محمد یا زما دا بعضې ملګري په جیلونو کې پراته وو دا سزا وه که دا امتحان و که مونږ په نره د اقام سره غیرت کړی نو دا به قوم ویني چې دا امتحان دی او که مونږ دا حکومت د دې دپاره پرېښي چې یاره مونږ څه جرم کړی یا یې څه په غلا کې نیولي وو د 9 اپریل په هغې شپه باندې سجل شوی دا خو ډېره اسانه ده دغه بین الاقوامي طاقتونو ته خو دې ټولو همیشه سجده کړې ده خو مونږ خو سجده یو الله ته کوو یار مونږ دښمني له چا سره هم نه غواړو مونږ څه قمقل نه یو نه عمران خان قمقل دی نه مونږ قمقل یو مونږ په دې پوهېږو چې دا غریب ملک دی دا په قرضونو چلیږي د روزګار نشته د صحت نشته د کاروبار نشته خو غریبانان به یو بېغیرته خو نه یو که مونږ د خپل غیرت سودا کوله نو بیا به هغه ټایم کې ښه وکړو بیا هم په ازادۍ څه کول ازادي مونږ د دې لپاره حاصله کړې چې مونږ به د خپل وطن فیصلې په خپل وطن کې په خپل لاس کوو دا د هغې سزا ده صاحب څومره د افسوس خبره ده چې د پاکستان د ټولو لویې پارټۍ نه نن د هغې انتخابي نشان واغستی شو نو تا خو بیټ د دې خلکو د لاس نه واغست د دې د زړه نه به عمران خان څنګه وباسي ایستی شي ته دا یو جدوجهد دی دا یوه ستړې ده دا یوه منډه ده دا یو کړاو دی د خپل وطن دپاره دی څو پورې جمدي وکوو به انشاءالله د کومو پارټو والا چې ګرځي دا زموږ دشمنان نه دي خو د دې نه یو تپوس وکړئ چې ستاسو نظریه څه ده تاسو چې الیکشن ته راوځئ په یو بل پسې بدې ردې وایئ بله زما ته ډېر افسوس وشو حقیقت دا دی چې موږ مسلمانان یو پښتانه یو سپکه وینا چې هر څوک چاته کوي بنده ته عجیبه لګي مونږ ټول عمر په اصولو باندې خبره کړې ده پرون چې باید دفاع وشو د پیپل پارټۍ یو مشر بلاول بټو زرداري په شهباز شریف پسې سپک الفاظ استعمالي چې زما په خوله نه راځي حالانکه زما د پارټۍ بدترین سیاسي مخالف دی او سابقه وزیر اعظم زه دې ته ریان یم چې مقابله زمونږ سره ده جیلونه مونږ وخوړه حکومت یې زمونږ وران کو د خلکو په کورونو په چادر او په چار دیوارې د زنانو صدر پردې خرابې شوې د بلاول صاحب ته خو د شهباز شریف سره وزیر خارجه وې نن چې ورته ته په لاهور کې بده وینا کوې د دا ته قوم درته قمقل ښکاري که په خپله قمقل یې که لیوني شوی قوم ستا څه خیال دی چې دا خلک په دې نه پوهېږي پرونه پورې ته د هغې حکومت حصه وې نن ته په پسې وینا کوې او سبا به بیا تاسو یو یې یا خو موږ دا قوم قمقل یو او یا تاسو ډېر هوښیار یې مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب دی مونږ خو د ده په سیاست پوه نه شو د هر چا سره کیني د عمران خان سره نه کېږي مونږ هم څه ډېر شوق نه لرو چې مونږ سره د ملګرتیا وکړي خو د دې پاکستان یو وزیر اعظم دی چې په هغې امریکا کې ودرېد او دا یې ویې چې زه د نبي آخر زمان صلی الله علیه وسلم د هغې د رسالت او د حرمت په دې خبره باندې کلک ولاړ یم او ما سره زما قوم شاته ولاړ دی کله چې د اسرائیل له منلو خبر راغله د دنیا پرشر پرې پرېوت دا یې ویې چې زه اسرائیل له سره نه منم زه فلسطین سره ولاړ یم دا خو هغه خبرې دي چې دا د وخت یو مسلمان کوي که د اسرائیل خلاف چې ودرېږي په حرمت رسول باندې ودرېږي صلی الله علیه وسلم باندې شپږ میاشتې پس په یې نمبر راځي د زړه اپریشن دی فلحال نه کېږي هغه هیلث کارډ صحت کارډ یې راوړو
پای خو زما یا زما د یوې مینې یا زمونږ د لیډر د زامنو علاج خو نه کېدو هغه ښکلي ښکلي او قیمتي هسپتالونه دې قوم ته کولاو شو په برکت چې کوم وزارت یا منیشپ راغلی د ټولو زیاته مسله که دې قوم ته راځي نو هغه د صحت ته نوکري که نن نه سبا به خدای درکړي که تعلیم نن په ښه ځای کې داخله ملا ونه شو سبا به دله بل ځای کې الله پاک درکړي خو که نن د په پلار هارټ اټیک راغی یا په کور کې څه مسله راغله د بیمارۍ او په یو ګنټه کې دننه اپریشن غواړي نو صحت چې دی نو هغه چا سره قرض نه کوي زما په خیال چې په دې غریب قوم باندې کومه توجه پاکستان تحریک انصاف ورکړی نن دغه ځای کې په نوښار کې یو لیډر دی پټکې په سر باندې نه ټینګېږي دا پټکې ستا په سر عمران خان ایښی و چې هغه دنه لاس واخیستو دې قوم دنه لاس واخیستو یو نور پښتون پکار دی چې په دې نوښار کې دې راسملې انشاءالله ته د څلوېښتو کالو نه سیاست کې د څلوېښتو کالو نه سیاست کې وزیر اعلی د پاکستان تحریک انصاف جوړ کړو په ډرامو په دوکو دړاکو نه په رڼا ورځ باندې دا الیکشن یې ګټلي دي الحمدلله انشاءالله زما د خپل رب نه دا یقین دی که د الله پاک مدد زموږ سره او تاسو دغه شان بیدار وئ نو دا جنګ علي محمد او مشواني ته مه پرېږدئ زه درته د سره نه وایم چې زما انتخابي نشان څه دی که تاسو د عمران خان سره یې او دا پارټي مه خوښئ او په دې پوه یې چې ستاسو جنګ نه بلاول کولی شي نه نواز شریف کولی شي ستاسو جنګ په تورو تنبو کې دننه هغه ځوان کوي نو بیا به تاسو دا په خپله معلوموئ چې د دې حلقې د ایم این اے او د ایم پي اے کینډیډیټ مشواني ناست دی علي محمد زما انتخابي نشان څه دی زما انتخابي نشان عمران خان دی د دې قوم سره ټول عمر دا لوبې شوي ټول عمر دا دوکې شوي ټول عمر دا قوم لوبولی شوی دی دې قوم له را بیدارېدل پکار دي رایښېدل پکار دي دا یو طاقت تا سره 15 کاله پس په لاس کې راځي یو طاقت که نه یې څوک د ډي سي په دفتر پرېږدي نه د ډي پي او په دفتر پرېږدي ایس ایچ او سپک ګوري هر سړی د دې قوم غریب سړي ته سپک ګوري دا اوس وخت دی چې دا طاقت صحیح استعمال شي مخکې به بیا الله پوه شو دغه کار پوه شه زما ذمواري څه ده چې زه د خپلې ذمې بوج اوچت کړم په صحیح ځای باندې خپله ګیټۍ واچوم بیا مخکې د الله پاک کار دی داسې به کوو که نه انشاءالله 8 فروری باندې دا مونږ تاسو دلته کې کنوینس کولو لپاره نه یو ولاړ تاسو عمران خان خوښ دی ځکه راغلي یې تحریک انصاف به خوښ دی ځکه راغلي یې دا ستاسو ذمواري ده چې په 8 فروری باندې انشاءالله موږ خپله وروڼه او خویندې راوباسو او پاکستان تحریک انصاف کامیاب کړو د ټولې دنیا ته یې وښیو چې تو سره هر څه کې دا قوم ښه دی ښه بیدار دی او د عمران خان سره په نره باندې ولاړ دی ښه په جار باندې ولاړ دی او انشاءالله په 8 فروری باندې به دا بکسې به د عمران خان د روم موجود ته ډکېږي په خیر انشاءالله زه په دې دعا سره تاسو نه اجازت غواړم چې انشاءالله الله پاک موږ کامیابي راکړه نو ما په 2018 کې به هم دا وي اوس هم دا ویم 13 کې به هم دا وي په 13 کې هم راسره مشواني صاحب و 18 کې مو زما دا دعا ده چې زما د دې پارټۍ او د ملګري په پاس کېدو کې د دې قوم او د وطن خیر بیا د الله پاک موږ پاس کړي انشاءالله د شکریې اولنی پروګرام د کامیابۍ به که خیر هم دې ځای نه ابتدا شوې ده همدلته به که خیري شکریې له راځو که الله ته منظور یې که خیري پاکستان زما نه به ته اوسه یو ټیک